نو کار روزګار به نو کله په ښځو او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته مې ویې ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت دی او که پکې نه وي نه برکت پکې نشته ویې نه مې دي پکار سهار چې پاڅېد ښځې ته وایي ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه نو وایي چې برکت پکې نشته مې نه رالم ښځه ورته وایي خدای دې بیخ بنیاد وباسه مونږ دیوزه مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار یو ته په برکتونو پسې ګرځي ورشه راوړه نیکبخته چې څه پې والو وایي ښځې چې برکت پکې نه رالم چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولیده نو ورته په خوب کې څوک وایي وی هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ اشرفۍ پرتې دي راواله دی ورته وایي برکت پکې شته که نشته وی یاره برکت خو پکې نشته وی نه مې دي پکار ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه وی نشته مې نالم ښځې ورته وی مونږ دې وخېږه د 100 نه خو 10 رالې د 10 روپۍ لګولې شی روان دی ورشه بیخ دیو ده مونږ دې وخېږه کار دې نشته او بچیم نار دی او زم نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه یې رالم هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي زه به دا 100 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه په داسې پیسو بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله دې ورته وایي برکت پکې شته که نه وایي او شته پکې سهار چې راپاڅېد ښځې ته یې وایي وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وی خپل کار کوه 100 دې نه راغېستې 10 دې نه راغېستې روپۍ پسې ګرځې دا برکتونو پسې ګرځ رالې او که نه رالې خدای دې بېخ وباسه هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړ نو 1 اشرفۍ پرته وه هغه یې راواغېسته چې راویغېسته اشرفۍ ډېر ښې نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نو لاړ د دریاب غاړې نه او یو مضبوط کب یې واغېست ښه مضبوط غټ کب او را پوګیر کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بیټه کب وخوري خوراک وخوري چې کور ته یې څنګه راوړه وایي ښځې وایي کب مې پرې واغېست سړی یې بیخ دی وځه پسه به دې وړه اغېستې وو پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې څه سبزي وه به دې اغېستې وو نو یو کب به بس ښځې خبرې به نه کوې نن په بر بیټ دا یو شی خورو کب چې کله پاکو په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته په دریاب کې دننه ملغلرې وي یو ملغلره قیمتي پکې راووته هغه یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه وایي دا یو دکاندار ته وایي دا خرڅوم هغه چې وکته وایي دې قیمت ما سره نشته دا به کوم ځای خرڅېږي دا خو مړه دا واړه دکانونه دي هلته ورشه غټ مارکېټ کې لوی سراب ته هغه یو سره دې پیسې هغه سره دي چې هغه یې څنګه چې وکته وایي کاکاجي دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا موږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي دا چې کوم صدر کې مثلا لوی مارکېټ دی او غټ سراپان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفۍ او درهم پې وشو او کور ته یې راوړلې ښځې ته یې ویې ودرېد برکته ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به مال به ډېرې دولت به ډېرې خو بر برکت به بل